خبره مین څه ده د دوی باندې کریټیسیزم دا دی چې دوی ال جی بی ټي سپورټ کوي. اوس به مونږ خبره وکړو چې یوازې دا بی ټي اس سکواډ پر ال جی بی ټي کار کوي که نور څوک هم. نو دا خبره د ډیټا نه ثابت ده چې یوازې بی ټي اس نه کې پاپ چې اکثر کسان دي هغه ال جی بی ټي سپورټ کوي. او یو بل ځای کې هغې ځان ته نوم ورکړی ال جی بی ټي کوین، مطلب کلیر کټ هغه وایي چې زه ال جی بی ټي سپورټ کوم. نور رایې دی نه اخیستی. نو کرسچینټي د ال جی بی ټي په حواله څه وایي؟ دوی پین پالونکي دي یا د ال جی بی ټي فالوورز چې دي یوازې په عیسایانو کې خو نه دي، په هر سکول آف تاټ کې شته، په هر مذهب والا کې شته. اوس به موږ وایو هندویزم، هندوانو څه کانسپټ دی یا ایتیست کولي نیچر سپورټ نیچر څه خپل مذهب وګورو. اسلام څه وایي؟ اسلام ډېر واضح احکامات دي په حواله. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو معاشره چې کومه ډېره د عزت او د وقار معاشره ګڼلې کېده، اوس هم ګڼلې کېږي، دا نه، خو کم معیاره کم لیول چې مخکې و هغه اوس پاتې نه دي. او د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې مونږ پردي انفلوئنسز په ځان خپل کړو، پردي اثرات په مونږ باندې راغلي، د نورو معاشرو د نورو قومونو سوچونه مونږ په ځان باندې حاوي کړو. بعض نیم سوچونه داسې چې هغه یو قوم تباهۍ طرف ته بوځي. او نن به د یو داسې سوچ په حواله باندې مونږ خبره کوو، او مخ تر وړاندې راوړو چې کم د لاسه غټ غټ قومونه تباه شوي، هغه نظریه، هغه سوچ زما او ستا ورونو ته رارسېدلی د پښتو په معاشره کې خور شوی چې د پښتو معاشرې ته راغی، نو مطلب دا چې زموږ کور ته راغی. نن په معاشره کې دی دقه نظریه به سبا زما کور ته راځي. او دا په یو داسې ګروپ اف پیپل، په یو داسې خلکو کې چلیږي د دې دا اثر چې هغه د دې د حقیقت نه دی خبر، چې دا په شا باندې کومه لوبي جوړه ده د دې حقیقت سره. نو نن دا خبره مونږ پولي په پیکس اینډ فیګرز باندې کو، په ډیټا باندې وکړو چې هغه سړي ته د دې خبرې حقیقت معلوم شي. په چا کې چې د دې نظریه هغه رجحان موجود، خو ان اسنس د نظریې نه دی، خو چې د کوم خلکو نه دی اثر لین چې د خلکو حقیقت ورته معلوم شي، دا حقیقت ورته معلوم شي چې دا کومه لوبي تیار شي د زما خلاف څه کار کوي. زه به له دومره ووایم چې زمونږ د پښتو په معاشره کې، یوازې زمونږ د پښتو په معاشره کې نه بلکې په مسلمانانو کې او په پوره دنیا کې د هر سکول آف تاټ نه چې خلک دی، د هر مذهب نه چې خلک دی، د هغوی کې د نظریې نه د دې نظریې د انفلوئنسر چې کوم خلک چې استعمالي د دې لپاره هغوی ډېر زیات کار کړی او ډېر خلک یې خپل مداح جوړ کړی، ډېر خلک هغوی خوښوي که نه. او د دې زیات اثر به زه تاسو ته ووایم چې په فیمیل ماشومانو کې دی، د 13 14 15 سال په عمر ماشومانو کې چې چا د دې ریالټي هم نه معلومه چې دوی د څه لپاره لګیا دي، په څه مقصد لګیا دي. نو نن به موږ په پیکس اینډ فیګرز باندې خبره کوو. بل زموږ دا میسیج چې وایي که نه د هغې ماشومانو ته به نه مینلی، ځکه چې ماشوم به زما په ویډیو زیات داسې کنوینس کېږي، خو چې پیرنټس ته د ریالټي پته ولګي، مشرانو ته د ریالټي پته ولګي، نو هغه د خپل چلډرن په سایکي ښه پوهېږي او په دې خبره ښه پوهېږي زما ماشوم زه څنګه کنوینس کولی شم، زما ماشوم زه څنګه پوهه کولی شم. نو هغه به پوهېږي او هغه به ورته د دې خبرو حقیقت وښیي. زمونږ نن به دا خبرې چې مونږ کوو، نو دا به په یو داسې خلکو باندې کوو چې مونږ تاسو یې په کوم نوم پېژنو. د 7 کسو یو ګروپ دی، ساوت کورین بینډ دی، ما ته یې د بی ټي اس په نوم پېژنو. نو لاول به لږ غوندې د دوی بیکګراونډ له راشو، بیا به هغه خبره وکړو چې کوم دپاره دوی لګیا دي، د څه کار په مقصد دوی کار کوي او غلط پکې څه دي، صحیح پکې څه دي، ځان بچ کول ته څه پکار دي. د بی ټي اس بیکګراونډ به دا ووایو چې بی ټي اس د څه مخفف د څه دی، څه نه وتیم. دا د بینګټن سونیوندن یو ورډ دی او د دې معنی دا بولټ پروف بوای سکاوټ. دا یو میوزیشن او رایټر دی، هغه راخ کړی و، د سړي نوم دی بینګ سی. دا په 2005 کې د یو سټوډیو اسټابلیش کړه، دا بینګ سی د یو سټوډیو راخ کړه او 2010 کې بیا دا یو بینډ راخ کو بی ټي اس په نوم باندې، او د کی پاپ ډانس، د ډانس یو قسم دی، د میوزیک یو قسم دی، د هغې بینډ راخ کو. د 2013 نه دوی بیا ډېر زیات شهرت وموندو او تر اوسه پورې ډېر ښه په های رینک باندې روان دي. بله خبره موږ د څه وکړو، عموما اعتراض د دوی په څه چوتېږي، په جنډر باندې چې د دوی جنس څه دی. نو دا چې کوم بی ټي اس یې دا د بوای سکاوټ دی، د هلکانو ګروپ دی، نو الریډي په
دغه په مطابق خو دوی الکان ګڼلی شي، خو دوی باندې اعتراض دی چې دا الکان نه دي او دا هوموسیکچوالټي والی هم جنس پرسته خلک دي. اوس ما کې به خبره کوو چې په دې خبره کې ریالټي څومره ده، غلط څومره دي، حقیقت پکې څومره دی، ډیټا د دې په حواله سره هر څه به وایو. بله خبره موږ د دوی د ریلیجن په حواله وکړو، د دوی مذهب سره. نو بعض نیموي چې مونږه کرسچنز یو، مونږ عیسایان یو، خو د دوی کم لیډر چې دی نو هغه وایي چې زه ایتیسټ یم، او دا خبره به یم کېږي چې اکثر نور په دې کې م ایتیسټ دي، دهریه دي، مذهب نه مني. ریلیشنشپ سټیټس به ووایو د دوی. د انګریزي معاشرې دا یو ډېر غټ رواج دی چې هغوی د واده نه مخکې، د نکاح نه مخکې د هلک جینۍ په ریلیشن کې اوسي. نو د دوی په علاقه کې هم لکه څنګه چې مونږ د دغه خبره چې نکاح واده وشي او لکه یو ریلیشن حلال ریلیشن هغه دوی د حرام ریلیشن باندې دوی بیلیف ساتي او دوی دا یو افضل کار ګڼي او چې څوک نه کوي دا نو لکه مطلب دوی کنسیډریبلی دوی وایي چې ساده خبره ده، دوی وایي چې مسله ده. نو ریلیشنشپ سټیټس دوی وایي چې د دوی نشته، د ډیټا مطابق د دوی چېرته څه ریلیشنشپ سټیټس نشته. هغه د هر چا خپل پرسنل لایف دی. هغه خو خبره مین څه ده، د دوی باندې کریټیسیزم دا دی چې دوی ال جی بی ټي سپورټ کوي. اوس دوی ال جی بی ټي سپورټ کوي که نه سپورټ کوي، ډیټا به مونږ د دې په حواله ورکوو چې زمونږ مین ټارګټ چې دی، زمونږ مین مقصد چې دی دا خبره ده. اکثر مقاماتو باندې دوی په خپل سپیچز کې، په خپل ټویټر په ټویټس باندې، په ډېرو ځایونو کې دوی دا خبره کوي چې کلیام د ال جی بی ټي په حق کې خبره کوي. نو یو خدای یو کلیر میسج دی چې دوی ال جی بی ټي سپورټ کوي. اکثر پاسی وی د ال جی بی ټي له رائټس ورکړی دا ده. په 2018 کې په رشیا کې انټیګې سکواډ دی یو چې هغه د همجنس پرستو خلکو خلاف کار کوي. هغوی د دوی په نشریاتو باندې پابندي ولګوله، په ټي وي باندې به د دوی دغه نه چلیږي، آفیشیلي پابندي پرې ولګوله. او په دغه کال باندې د رشیا یو غټ پرنټینګ پریس انکار وکړو د دې خبرې نه چې موږ د بي ټي اس پوسټرې او کارډونه نه چاپ کوو. د دې نه ثابته ده چې دوی هغوی انټیګې سکواډ د همجنس پرستو خلاف کار کوي که نه، نو هغوی چې دا همجنس پرستي سپورټ کوي. بل د پاکستان خبره وکړو که نه، ما ته چې په کوم ملک کې پاتې کېږو. زموږ په پاکستان کې هم د دوی غټ فین فالوینګ دی. په ګوجرانوالا کې په دوی کې یو کس دی جین کوک په نوم باندې، جې کې ورته عام طور وایي که نه. نو هغه برډ وه، جنمدین یې و. نو د هغې په ورځ باندې په ګوجرانوالا کې غټې غټې پوسټرې لګېدلې وې. نو د اسلامست پولیټیکل پارټي یو جماعت اسلامي چې کوم پارټي ده، د هغې یو مشر دی فرقان عزیز بټ، د پروینشنل اسمبلی کینډیډیټ و. هغه د دې خلاف ډېر زیات سټرکټ ایکشنز واخیسته او پوسټر یې هرڅې کوز کړه او ده ووایي چې دوی همجنس پرستي سپورټ کوي او زمونږ په ځوانانو باندې ډېر زیات غلط اثر پرې باسي. د دې د وجې نه د دوی پوسټر مونږ نه شو برداشت کولی، دا به مونږ لرې کوو. ښه، دوی ال جی بی ټي سپورټ کوي. موږ دا خبره کوو چې ال جی بی ټي دوی سپورټ کوي که نه. نو د دوی مشر چې دی آر ایم او د ده سره دا پوره ګروپ ولاړو په یونایټډ نیشن کې د دوی تقریر و. په هغې کې دوی څه ووایي، په هغې کې کلیر کټ د آر ایم دا خبره وکړه چې ال جی بی ټیز لري د دوی حق ورکړی شي، دوی لري د دوی رایټس ورکړی شي، دوی لري فریډم ازادي دی ولا ورکړی شي. او هغوی طرف ته اشاره وکړه او بیا یې هغوی ته چې د قانون خلاف ودرېږئ او د مطلب د ځان لپاره اواز چوت کړئ او دا ټول خلک مه منئ لکه خپل دغه. اوس به مونږ خبره وکړو چې یوازې دا بي ټي اس سکواډ پر ال جي بي ټي کار کوي که نور څوک هم. نو دا خبره د ډیټا نه ثابت ده چې یوازې بي ټي اس نه، کی پاپ چې اکثر کسان دي هغه ال جي بي ټي سپورټ کوي. لکه یو مثال به مونږ ورکړو، یو سومني په نوم باندې، سونمی یا سوم دیس ټایپ یو نیم دی، یو کی پاپ ډانسره ده. هغې ټویټ کړی چې لکه مطلب تاسو خفه کېږئ مه، خو زه ال جي بي ټي سپورټ کوم. او یو بل ځای کې هغې ځان ته نوم ورکړی ال جي بي ټي کوین، مطلب کلیر کټ هغه وایي چې زه ال جي بي ټي سپورټ کوم. نور هم ډېر شي کسان دي، هغې باندې به پراپر بیا یو خاص ډسکشن وکړو. اوس خو مینلی مونږ په بي ټي اس باندې خبره کوو ځکه چې دوی نن سبا یو خاص ټرینډ دی او یو خاص دغه دی که نه، نو په څه پرپس لګیا دي چې مونږ ټول ته د دې حقیقت معلوم. اوس خبره دا ده چې دا هم ثابته شوه ډیټا نه که نه چې دوی ال جي بي ټي سپورټ کوي. خو ال جي بي ټي څه شی دی اوس، او دا ولې مونږ وایو چې بد شی دی، د دې مونږ ولې خلاف یو او څوک څوک د دې خلاف دي؟ یوازې اسلام خلاف دی، پښتانه خلاف دي که نه نور مذهبونه یا نور سوسایټیز هم خلاف دي؟ ټول نه اول خبره مونږ وکړو
د مذهب په حواله مونږ وایو دوی مونږ کریسچینز یو عیسایان یو کنه نو کریسچینټی د دې په حواله سو عیسایت د دې په حواله سو چې دا ټیک کار دی پر ال جی بی ټی لاول پیژنو کریسچینټی ال جی بی ټی چې دا ټرم اغستې شوی دی د لیسبین ګي ترانسجندر او بایسیکچوال نه مطلب په ساده الفاظو کې ټول هم جنس پرسته راټول کړي دا یو ټرم ولر کړي چې کوم خلک هر جندر وایي چې په هم جنس پرسته کې اختري نو هغه د یو کیټګری ته وشتي اوس موږ د دوی د مذهب په حواله خبرو کوو چې کریسچینټی کې دوی مونږ کریسچینز یو کنه یوازې دوی نه اکثر کریسچینز نه نظریه پروغه د ایزن اغست نو کریسچینټی د ال جی بی ټی په حواله سوی په بایبل کې کوم چې د دوی مذهبي کتاب دی پاره کې په اولډ ټیسټمنټ کې په لیویټیکس یو چپټر دی پاره کې لیویټیکس یو پوره بوک دی بوک او هغه لیویټیکس کې 18 چپټر او 32 ورس so you shall not lie with a male as with a woman it is an abomination وی تاسو چې څنګه د یوې ښځې سره کوروالی کوئ داسې تاسو د یو سړي سره به نه کوئ کریسچینټي وي د دوی مذهب وي دا یو ډېر ښه ګناه دی په لیویټیکس هم په دغه کتاب کې په چپټر 20 کې ورس 13 کې وي اولډ ټیسټمنټ کې چې if a man lies with a male as with a woman both of them have committed an abomination they shall surely be put to death their blood is upon them ایون دا چې دا خبره کوي چې دوی اوس ښه ګناه وکړو او د دې ګناه سزا د دوی مرګ دی او د دوی مرګ د دوی وینه د دوی په خپل سر باندې ده دومره کلیر کټ د کریسچینټي احکامات دي په یو بل بوک دی رومنز دا د بایبل سب بوکس دي کنه پای کې په چپټر 1 کې ورس 26 او 27 په نیو ټیسټمنټ کې سوی For this reason God gave them up to dishonorable passion for their women exchange relation for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their errors. دوی د قدرت نه خلاف لاړو او کوم کار چې د چا سره کول غوښتو دا غیر اپوزیټ دوی لاړو نو دوی به د دې بالکل سنگینه سزا سکی د دې چې کوم سزا ده هغه به دوی سکی ها کریسچینټي او شو په یوازې عیسایان خو نه پاتې او د دوی پین پالونکي دي یا د ال جی بی ټي فالوورز دي یوازې په عیسایانو کې نه دي په هر سکول اف تاټ کې شته په هر مذهب والا کې شته اوس موږ سو وایو هندویزم هندوانو څه کانسپټ دی بھگوتا پورانا د هندوانو یو کتاب دی پای کې a person who indulges in same-sex relationship and despises the opposite sex is forcibly thrown in the hell known as Andhatma. یو کس چې دی وی د خپل جنس سره مطلب کوروالی کوي یا هم جنس پرستی کوي نو به یو خاص قسم جهنم ته وشتي کیږي او هغه قسم جهنم ته څه ویلی شي انداتما د هغوی د کتابونو مطابق ته ویلی شي په راماینا د هندوانو یو بل کتاب دی په هغې کې څه وایي those who are afflicted with the sin of homosexuality will not attain a higher چې کوم سړی وي د هم جنس پرستی کې اخته دی که نه په ژوند کې اوچت منزل نشي حاصلولی هغه بره نشي تللی نیچر د دې څنګه خلاف دی مذهبونه خو هندوانو شو عیسایانو شو اوس قدرت ایتیست چې کوم خبره مني بود مت والا هم په دې خبره باندې کنوینس کېږي هغوی هم زیات نیچر طرف ته دغه دي د بودا ټیچینګ میجرلی په نیچر باندې بیسډ یا ایتیست کلی نیچر سپورټ کوي نیچر څه وایي نیچر خو دا ساده خبره دا دی چې سیکس چې دی که نه دا یوازې د مزې لپاره نه دی دا موږ یو ضرورت ګڼو ضرورت دا د څه په وجې دی دا صرف د دې د وجې دی چې د دې نه چایلډ پروډکشن کېږي د دې نه نسل سیوا او تاسو چې دا جنرالي سوچ وکړئ که هم جنس پرستي د نیچر مطابق وي نیچر سپورټ کولی نه د دې نه بیا نسل سیوا کېږي خو نسل دې نه سیوا کېږي دا د نیچر خلاف کار دی کوم شي د فطرت خلاف دی نه غلط دی اخره کې موږ څه ووایو خپل مذهب ووایو اسلام څه وایي د دې په حواله د اسلام ډېر واضح احکامات دي د دې په حواله قوم لوط ټولو به واقع اورېدلي چې په قرآن مجید کې واضح ذکر دی هغه تباشیر د څه د لاسه دي د دې غلیظه ګناه د لاسه دي قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تاسو د ښځو په ځای سړو ته خپل خواهشات د سړو سره پوره کوئ
ای تاسو هغه خلک یې چې تاسو خو د حد نه اورېدلي یې. د اسلام کلیر کټ احکامات دي، د حد نه اورېدلي یې، او د دې د وجې نه په قوم لوط باندې غټ عذاب راغلی او د هغې مین وجه چې هغه هم جنس پرست. دا یو ډېر زیات یو ګنده ګناه دی. دا خبره پوره مونږ ډسکس کړه چې دا لوبې رخشي صرف سره زموږ په مسلمانانو کې په عالم انسانیت کې خاص طور پښتنو کې سر له فروغ ورکوي، همزین پرست دی له فروغ ورکوي، او زمونږ خلک بلایندلی که نور څه د ګوري او که نه ګوري وی ډانس یې ښکلی دی، داسې کوي هغسې کوي، یو په دې وجه یې ګوري. او هیومن سایکالوجي وایي د ډیټا مطابق چې یو شی دی هغه بار بار زما د سترګو زما د نظر نه تېرېږي که نه، نو که هغه غلط ولیني لاول به زه غلط ګڼم، خو چې بار بار زما د نظر نه تېرېږي نو به ورو ورو ماته صحیح ښکاره کېږي چې یو کار دی هغه ته بار بار ویني او تا ته بیا صحیح ښکاري، خو غلط نه غلط کار ولیني صحیح ورته ښکاري. نو د دې انفلوئنس ډایرکټ زموږ په مغز راتلی شي. د دې د وجې نه زموږ پیغام دا دی چې په دې حواله باندې خپل ماشومان ګایډ کړئ. تاسو مشران یې، تاسو ذمهوار یې، او ستاسو نه به تپوس کېږي. د دې د وجې نه خپل کشران، خپل ماشومان، او خاص طور زمونږ وړې وړې ماشومانې، پښتنې ماشومانې چې د چاردیوارۍ نه بهر زیات څه نه یې لیدلي، هغوی په دې خبرو باندې حقیقت دی به پوهېږي. هغوی خو جو بس د یو نه اورېدلی بل نه اورېدلی سوشل میډیا باندې لیدلي یو شی بل شی بس یو چای سي جوړ شي، خو د دې خبرو په حقیقت هغوی نه پوهېږي. نو تاسو مشران یې چې څوک مشران یې هغوی ذمهوار دي، نو تاسو به یې پوهه کوئ. نو د دې د وجې نه دا خبره خو به اوس کلیري څه کیوري څه کوېسچني نو په سونو کتابونه او هر څه موجود دی ریسرچ لپاره، پوهه خلک هم موجود دی. خو په دې خبره باندې لږ غوندې فکرمند شئ او دا خبره خپلې معاشرې ته د راده صحه د راده نشي خو سیوا کېدو ته یې مه پرېږدئ او ختمه یې کړئ. او دا به ختمېږي صرف په دې چې موږ خپل ماشومان، خپل کشران د دې په حواله ګایډ کړو چې د دې حقیقت څه دی، ریالټي څه ده. هسې د فیمیل ماشومانو چې دی د هغوی انسټرکټر د هغوی مور پکار ده، خو زموږ د پښتو په معاشره کې میندې دومره ایجوکیټډ نه دي، دومره لیټریسي لیول د هغوی نشته چې ماشومان په دې پراپر وی باندې ګایډ کړي. نو به هغې له ځاله یو پراپر سیټ اپ جوړ کړئ، یو ترتیب ول جوړ کړئ. هر سړی د خپل کور او د خپل اولاد او د خپل سرکل په بند پوهېږي چې څنګه یې زه راجع کولی شم، نو راجع یې کړئ چې د حد نه وځي نو بیا به پوه ستومانه یو، ځکه چې نن په معاشره کې نن سبا زما کور ته دا خبر راننوځي. او دا یو داسې دغه دی چې تاسو ته ما ووي او د قرآن نه واضح ده چې په دې باندې پوره قوم تباه شوی دی، او دا خبره چې بار بار د نظر نه تېرېږي دا بیا په عمل کې راځي. نو لږ د دې په حواله محتاط شئ. بس زموږ دغه پیغام و، د عمل ضرورت دی او د معاشرې د بهترۍ. ډېره شکریه.